ایما عزیزانو نن موضوع دا د معراج په باره کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج ته چیزی نو په معراج کې دو معنی پرتی دي یو تا اسراء وی او دویم تا معراج وی اسراء معنی دادا چې د مسجد حرام نه بیت المقدس پوری دیتا سبحان الذي اسرا وی یعنی مسجد حرام نه بیت المقدس پوری دویمه حصہ د معراج دا معراج وی د بیت المقدس نه تر آسمانونو عرش او جنت او جهنمونو پوری دیتا معراج وی او دغه واقعا چې کومه مشهوره ده و هغه د رجب په 29 تاریخ باندې دا واقع شوې ده د هجرت نه 2 کاله یا 3 کاله مخکې دا معراج واقع راغله په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا داغی پا کور کی تشریف فرماؤ شپوا علماء فرمائی حدیث مبارک کے راضی مفہوم مبارک ادا سے دے چی موز حکم نور آگلے نو نبی علیہ السلام با دما خام یعنی دماز خوتن 2 رکعت کول او 2 رکعت بئی د سحر کول څنګه چې د ابراهیم علیہ السلام په وخت کې نو نبی علیہ السلام د ماسخوتن 2 رکعت وکړ په مسلم شریف کې راځي او بیا فرمایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو د شپې په ټیم کې د ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ د کور چت دا سورې شو او ملائک راغله جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام را پاسو او را روان کا او بیت اللہ شریف ته راوست دا خطویم چې کم دے دلتا نبی علیہ السلام کینو نبی علیہ السلام دلتا شرح صدر مبارک بیاوشا سینہ مبارک ولا اسیرلا او دا سیرلو نباد دا نبی علیہ السلام دا سینہ مبارک دا ابی زمزم پا ابو باندے اومنزلے شوا او بیا ولا سینہ بند کرے شوا دغه ټیم کې د نبی علیہ السلام 250 یا 350 کاله عمر دی کم او بیش او بعضی فرمای چې نه 50 یا 50 کاله عمر یو نبی علیہ السلام ته براق راوستلی شو نبی علیہ السلام فرمای زما دغه براق دا تک سپینو خرنا دا دینا غټو او دا خچرنا لگ وړو کېو دا سے درمیان کې مالا براق راوستلی شو وی زه په هغه براق باندې سور شم خو د دې براق دومره قدم و چې تر کوم ځای پورې به د دې نظر لګېدو براق به دومره یو قدم اخیستو او فرمائی دا حرم شریفنا بیت المقدس تا دی بیت المقدس تا بے امخ کی ایلیا علاقہ ویرے کے دا ایلیا
وی دغه ځای ته 40 ورځې مزلو په سفر کې او نبی علیه الصلاة والسلام دا په یو څو قدمونو کې په براق د وجې نه پوره نبی علیه السلام هلته ورسېد و هلته یې خپل براق هغه یې وتړه او دننه جومات ته ننوت په جومات کې دننه پیغمبران الله رب العزت راوستي وو هغه ټول په انتظار وو اوس علما فرمایي دا څنګه وو الله رب العزت کن فیکون ذات دی ان الله علی کل شیء قدیر دی څوک وایي دا روحونه وو او څوک وایي نه دا روح سره جسد مبارک هم د پیغمبرانو نو الله په دواړو قدرت لري الله پاک دا راوستي وو په دغه جومات کې د نیمې شپې دلته کې دغه پیغمبران موجود وو په دې کې عیسی علیه السلام هم موجود وو د آدم علیه السلام نه واخلې تر عیسی علیه السلام پورې چې کله راغله جبرائیل علیه السلام نبی علیه السلام ته عرض وکړه چې د الله پیغمبره ټول پیغمبران موجود دي آدم علیه السلام ابراهیم علیه السلام نوح علیه السلام ټول پیغمبران او تاسو جمع توران دي شي جمع ورکړئ نو نبی علیه السلام امام الانبیاء شه د ټولو پیغمبرانو امام نبی علیه السلام 2 رکعاته لمونځ ورکړه څنګه ورکړه څنګه چې د الله حکم وو دغه ایمان لرل دا په مسلمان باندې فرض دی بس د الله حکم وو چې څنګه وغه لمونځ وشو نبی علیه السلام ته عرض کړي د الله پیغمبر راځه نو دا اوله واقعه دې ته اسراء وایي دا مسجد حرام نه بیت المقدس پورې اوس د دغه ځای نه معراج شروع کیږي نبی علیه السلام چې بهر راووت براق ولاړو او فرمایي 2 پیالې ورته پیش کړې شوې یو د شرابو او یو د پیو نبی علیه السلام هغه پیو والا پیالې خوښه کړه هغه یې راواخیسته هغه یې وڅښه جبرائیل علیه السلام ورته عرض کړي د الله پیغمبره تاسو فطرت اختیار کا فطرت مو اختیار کا ستا امت الله رب العزت د شرابو نه بچ نبی علیه السلام د دغه ځای نه روانېږي مؤذن چې کم د بیت المقدس و هغه فرمایي کله چې زه سهار راغلم وی چې ما وکته نو ما د جومات د ګیټ مخې ته د بیت المقدس هلته مې چې وکته د انسانانو د خپو قدمونو د نبی علیه السلام او د زناور قدم مې وکته وی ما ویل چې څه واقع شوې ده د شپې خو ما ته علم نو دا د مؤذن بیان دی چې کم ټیم کې به هغه ټیم کې کم اذان کېدو د موسی علیه السلام په وخت بیا فرمایي نبی علیه السلام اوس روانېږي اسمانونو ته ځي کله چې اول آسمان ته ځي جبرائیل علیه السلام ورسره دی نو اول آسمان دروازه ټکوي وفتحت السماء فكانت ابوابا الله رب العزت په قرآن کې فرمایي د اسمانونو دروازې دي نو دروازه ټکوي د دغه دروازې ته د اول آسمان ملائک نوم هغه اسماعیل دی او دا په 80,000 ملائکو باندې مشر دی د لیډر دی چې ګیټ یې وټاکو دروازې نه دننه ولا اواز کیږي د اسمان د هغه شیط نه وی څوک وی جبرائیل علیه السلام یم ګیټ کولاو کا وی بل د سره څوک دی
وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وتا اغه ملائک وتا عرض کوي دارا بلل شوی ده که پخپل راغلی دی جبرائیل علیہ السلام وتا فرمایي را بلل شوی دی وی خانو گیټ کولا وکړه علما فرمایي دلته نقطه واوره ته چې چاله پخپل ځي او تا ته دعوت نه وي درکړی ستا دومره قدر نه کله چې تاله دعوت میلاو شي تاله قدر ډېر میلاویږي دلته نبی علیه الصلاة والسلام ته قدر ډېر میلاویږي ځکه ورته ملایک وایي رابللی شوی که پخپله راځي نبی علیه الصلاة والسلام یو ځل فرمایي چې کله نو راغی آمنه رضی الله تعالی عنها ته فرمایي مورې زما پلار چرته دی زه بهر ګورم چې خپل بچي خپل پلاران په اوښانو په آسونو باندې سوري او چکر وله ورکوي او زما پلار چرته دی چې ما په اوښ یا په اس سور کي او ما له لږ چکر راکړي نور ورته په سترګو کې اوښکې راځي هغه زوړ یاداشت هغه د دریو څلورو کالو یاداشت هغې والا بیا تازه کړ او نبی علیه الصلاة والسلام ته څه پته وه چې زه به هغه شخصیت هغه د الله آخري پیغمبر جوړېږم چې خلک د دنیا سیلونه کوي خلک د دنیا په ځناورو سورېږي او ما له څه پته ده چې زه به د دنیا نه د هغه اعلی په ځناور باندې سفر کوم او خلک د باغونو سفر کوي سیر کوي چکر وایي پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته څه پته وه چې زه به د اسمانونو سفرونه کوم د اسمانونو چکر به لګوم د ملائکو چکر به لګوم نبی علیه الصلاة والسلام ته الله داسې چکر تیار کړی یو ځل فرمایي ډېر خفه د مسجد جن سره مسجد شجر اوس هم شته او په هغه ځای باندې جومات جوړ دی الله دې مونږ بوځي د عاجز بندم لیدلی دی هغې ته مسجد شجر وایي د دې مسجد شجر مطلب ده هغه ونه نو په هغې باندې په عربۍ کې ونې ته شجر وایي دغه ځای کې یو ځل نبي علیه السلام ډېر غمجن و قوم خبره نه منو ده ډېر پریشان و دلته تشریف فرماو جبرائیل علیه السلام راغی ورته عرض کوي د الله پیغمبره ولې خفه ولې پریشانه څه وجه ده وایي قوم مې خبره نه مني دعوت مې ډېر وچلو خو هېڅوک زما خبره نه مني الټه راپسې بد رد وایي جبرائیل علیه الصلاة والسلام اوس الله رالیږلی دی وی ورشه زما پیغمبر لږ خوشحال کا نبی علیه الصلاة والسلام ته جبرائیل علیه السلام عرض کوي د الله پیغمبره دې ونې ته خو اشاره وکړه نبی علیه السلام ونې ته اشاره وکړه چې راشه ونه ځمکه سیري او راغله را روانه ده ونه او نبي علیه الصلاة والسلام ته مخامخ ودرېده او څه وایي چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله هغه ونې ګواهي وکړه چې د الله حق او صد پیغمبر او زه ګواهي کو نبي علیه الصلاة والسلام هغه غم نه بعد چې سکون میلاو شي سړی اطمینان کې شي نبی علیه السلام اطمینان حاصل شه بس نبی علیه السلام بیا ونې ته وفرمیل زه لاړه شه هغه ونه واپس لاړه په هغه ځای باندې ودرېده نو هغه ځای باندې اوس جومات جوړ دی مسجد شجر د نبی علیه السلام یو اده نبی علیه السلام چې اسمان ته ورسېده ګیټ کولاو شي ملائک ورته سلام کوي چې السلام علیکم نبی علیه السلام ورته فرمایي وعلیکم السلام چې اوی کته آدم علیه السلام تشریف فرماو په اول آسمان کې نبی علیه السلام ورته سلام وکړه هغه جواب وکړه
خو چې کله به آدم علیه السلام ښي طرف ته وکته وبې خندل او چې ګس طرف ته به وکته وبې ژړل. جبرائیل علیه السلام ته نبی علیه السلام فرمایي اے جبرائیل علیه السلام زموږ د بابا جان ولې چې ښي طرف ته وګوري مسکی شي چې ګس طرف ته وګوري جړغونکی شي وجاړي دا څه ماجره ده؟ وی دا د آدم علیه السلام ښي طرف ته اولاد دی او ګس طرف ته د ښي طرف ته چې وګوري هغه اولاد جنتي دی نو خوشحاله شي خپل اولاد ته او د ګس طرف ته چې وګوري دغه اولاد جهنمي دی نو د خپل اولاد ته چې وګوري په ژړا شي. آدم علیه السلام په کافرو باندې جاري چې زما اولاد جنتي جوړ شي. د دغه ځای نه سفر روان شو دویم اسمان ته ورسېده مغسې ګیټ ته کېږي وی څوک وی نبي علیه السلام راسره دی وی رابللی شوی وی او ګیټ یې کولاو کړو دعا سلام وشي په دویم آسمان کې عیسی علیه السلام دی او یحیی علیه السلام دی هغې سره دعا او سلام وشي د هغې نه روان شي دریم آسمان ته دې ته چکر وایي د مکې ماشومانو به څه چکر و چکر او سیل خو نبي علیه السلام کوي بره روان دی په دریم آسمان کې د یوسف علیه السلام سره ملاقات وشه د هغې نه بیا څلورم آسمان ته ځي په څلورم آسمان کې د نبي علیه السلام د ادریس علیه السلام سره ملاقات وشه د پنځم آسمان کې د هارون علیه السلام سره ملاقات وشه او شپږم آسمان کې د موسی علیه السلام سره او چې کله اووم آسمان ته ورسېد نو هلته کې ابراهیم علیه السلام تشریف فرماتے بیت المعمور کعبه مبارکه ده او هغې ته یې تقیا وهلې ده خپل بابا جان یې ولید ابراهیم علیه السلام نبی علیه السلام دعا سلام ورسره وکړه او بیا ورته ابراهیم علیه السلام فرمایي اے محمد صلی الله علیه وسلم په خپل امت ته زما سلام وایا ټول وایي وعلیکم السلام فما ورته ابراهیم علیه السلام سلام وایي او زما سلام نه بعد ورته ووایه چې جنت بعضې حصه هغه میدان دی نیم باغونه دي خو نه غوندې حصه الله پرېښې ده هغه ټچل میدان دی او په دغې کې خپلې اونې په خپل جنت کې په خپله وکرئ ورته ووایه چې سبحان الله الحمدلله الله اکبر دا وایي د دې یو ویلو سره سبحان الله سره الله رب العزت تاسو ته په خپل جنت کې یو ونه لګئ نو کوشش وکړئ دا ونې خپلې ډېرې وکرئ او بیا جبرائیل علیه السلام ورسره دی نو بیت المعمور والطور وکتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور په بیت المعمور دا کعبه مبارکه ده نبی علیه السلام ته فرمایي دا وی د الله پیغمبره د دې نه چې 80,000 ملائک یو ځل طواف یا منځ وکړي دلته کې نو د هغې نه بعد دی ملائکو د 80,000 ته په ټول عمر کې د آدم علیه السلام د زمانې نه واخله تر قیامته پورې دي ته دوباره لمبر نشي راتلی چې دي دوباره طواف وکړي دومره ملائک دي د الله یو ځل چې وکړي نو په حدیث شریف کې راځي مفهوم مبارک یې داسې دی چې بیت المعمور نه واخلې تر آخري ځمکې تله پورې چې اووه ځمکې او اسمانونه دي ټولې 15 کعبې دي وایي که چرې د بیت المعمور کعبه مبارکه چت را پرېوځي دا به په شپږم اسمان کې د هغې د پاسه را پرېوځي
داسې لاندې تر دې اخري دا کعبه مبارکه چې ده د دې پاسه به دا چت راپرېوځي داسې سیده دي د یو بل او بیا فرمایي که چېرې دا کعبه پرېوځي د اوومې ځمکې اخري تل باندې چې کومه کعبه ده د هغې د پاسه به دا چت پرېوځي دا خو مونږ ګورو چې دا دومره خلک طواف کوي او کالونو کې الله غواړي څوک په میاشتو کې غواړي څوک په هفتې ځي صرف د جمعې مونځ ته ځي مونږ ته الله لمبر راکوي هغه ملائکو ته دوباره لمبره نه میلاویږي علما فرمایي وی نبی علیه الصلاة والسلام چې بره اوخت اوم اسمان کراس کا د رب کریم سره دیدار کوي خو دا دیدار هم چې کم دی دې کې بعضې علماو اختلاف دی څوک وایي لکه عایشه رضی الله تعالی عنها چې الله پاک نبی علیه السلام نه دی لیدلی او عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نه الله رب العزت نبی علیه السلام لیدلی دی څنګه یې لیدلی موسی علیه السلام تعالی فرمایي لن تراني ولكن انظر الى الجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا الله پاک ورته فرمایي اے موسی علیه السلام ته ما نشي لیدی که چېرې ته وې نو زه صرف یو تجلي پیش کوم بعضې علما فرمایي په سلو کې هغه یو تجلي الله رب العزت صرف غر ته وښوده غر وسوځېده تک تور شه نبی علیه السلام څنګه د الله دیدار وکړه نو علما فرمایي ځکه چې دلته الله رب العزت نبی علیه السلام ته قوت ورکړه او د خپل ځان دیدار یې وله وښوده خو زمونږ اکثر د اهل سنت والجماعت عقیده دا ده چې اختلاف د صحابو شته لیکن زمونږ د اهل سنت والجماعت دا عقیده ده چې دیدار شوی دی جبرائیل علیه السلام چې کله د الله رب العزت دیدار ته ځي نو تر څه ځایه پورې نبی علیه السلام طرز کوي د الله پیغمبر دې نه مخکې زه نشم تللی که زه لږ مخکې لاړم قریبه دا ده چې زه اوس وځېږم 600 وزرې او چې خپې مبارکې کېدي آسمان سره سر مبارک لګي وی مخکې نشم تللی باقي ته په خپله ځه نو نبی علیه السلام ته الله قوت ورکړه نو ځان ته یې راوغوښت زکریا رحمه الله په خپل کتاب د حج کې لیکي وی کله چې الله رب العزت ته وروخت نو کله چې عرش ته ورغی نو نبی علیه السلام یې پڼې مبارکې ایستلې وی الله پاک ورته فرمایي ای زما حبیبه زما د په ذات قسم وي ستا پړو پورې چې کومه خاوره لګېدلې ده دغه پړې دا خاوره زما د عرش نه ما ته ستا د پاڼو پورې خاوره محبوبه ده د خپل عرش نه زیاته سوچ وکړه چې الله رب العزت په خپل خاوره لګېدلې شوې دا ما ته محبوبه ده د خپل عرش نه سره د پاڼو راځه او جبرائیل علیه السلام فرمایي فرشتوں کی حالات مولانا انور امداد الله صاحب دا یو کتاب لیکلی دی هغه فرمایي وی زه یو ځل جبرائیل علیه السلام یې فرمایي یو ځل زه الله رب العزت ته ډېر قریب شوم چې په دې عمر کې زه نه یم قریب شوی وی قریبه دا وه چې زما هغه وجود اور اخیستلو ته تیار شو او فرمایي په دې دوران کې زما او د رب کریم چې څنګه شان دی په دې میانځ کې 80,000 پردې بیا هم لګېدلې وې لیکن تجلتیاتو د وجې نه زه قریب وم چې زما اور اخیستی وي الله رب العزت خپل حبیب چې ځان ته راغواړي دغسې راغواړي ذهن ته به دې سوال راځي چې دا مونځ الله رب العزت ولې نه رانازلو او نبی علیه السلام یې بره پوښته په دې کې لوی حکمت دا و چې پیغمبر علیه السلام ځان ته وغواړم چې ورته ویې ښایم چې ای زما پیغمبره
په اسمانونو کې وګوره څه ملائک په رکوع کې دي، څه ملائک په سجده کې دي، څه ملائک ولاړ دي، څه ملائک په اتحیاتو کې دي. دا وګوره دا ټول ملائک دومره ملائک دي. نبی علیہ السلام فرمایي دا یو لیشت عمره خالی ځای پکې نه په ټولو اسمانونو کې. نو وګوره زما پیغمبره دا ټول ملائک په عباداتو کې مختلف دي، خو زه تاله یو داسې تحفه درکوم چې دا ټول عبادات تاله زه په مونځ کې راګیروم. رکوع هم پکې وي، ملائک په رکوع کې دي، سجده هم پکې وي، څه ملائک په سجده کې دي، اتحیات هم پکې وي، څه ملائک په اتحیاتو کې دي. د مونځ ټوله دنچه زه تاله په یو څو رکعاتو کې درکوم. دې دپاره یې نبي علیه السلام غوښتی و. او هلته چې کومې خبرې وشوې علما فرمایي الف لام میم، وی الف لام میم معنا نو ټول علما فرمایي د دې په معنا الله او د الله رسول ښه پوهېږي. دا د رب کریم او د نبي علیه السلام په منځ کې هغه خبرې شوې دي چې د دې معنې نه مخلوق عاجز دی د دې معنی نشي بیانولی. او بیا نبی علیه السلام دلته کې بیا د جنت او د جهنم سیر پې کوي چې جنت ته ځي هلته پې کم سیر کوي، چې جهنم ته ځي هلته پې کم سیر کوي. په نبي علیه السلام چکر پې وایي. خو نبي علیه السلام فرمایي په دغه دوران کې ما یو خوشبو محسوسه کړه، خوشبو او داسې ښایسته خوشبو. وایي ما جبرائیل علیه السلام ته وفرمایل چې په دې دا خوشبو د څه ده، دومره ښایسته خوشبو. وایي ما ته جبرائیل علیه السلام عرض وکړه د الله پیغمبره مشات دا یو زنانه وه، برینزه وه، لور ته ویښته ږمنځول. یو ځل دې ږمنځه واړوله په سر کې د لاس نه یې ږمنځ خطا شوه. چې خطا شوه نو دغه زنانه په خطا کېدو سره وویله بسم الله. وی لور ته یې پته ولګېد چې دا خو جوړې مسلمانه ده. دا زما پلار یادې؟ وی نه. وی فرعون لور ورته دا زما پلار یادې؟ وی نه. وی دا پلار دې نه یادوم بلکې دا زما رب دی او ستا د پلار هم رب دی او د ټولې دنیا رب دی هغه یادوم. لور ورته وایي ښه زه خپل بابا جان ته ویم. فرعون چې کله راغی فرعون ورته وایي چې بچی څه وجه ده چې خفه یې؟ وایي زما وینځه ما ته سر کې ږمنځ واله ږمنځ ترې پرېوته او پرېوته بسم الله یې وویله او بابا جانه تا نه مني په خدای. فرعون وویل چې دا زنانه راولئ، دا وینځه راولئ. چې کله وله راغله فرعون ورته وایي ما رب مني؟ وی نه. وی رب څوک دی؟ وی رب هغه دی چې ستا هم رب دی او زما هم رب دی او د ټولې دنیا رب دی. فرعون وویل چې ښه ما نه منې؟ وی نه. وی زه دې سوځوم. وی اجازت دی. نو بیا ورته وایي چې تانبې لوښی دا په اور باندې کېدی او تیل پکې واچول، تیل یې پکې واچول او هغه ښه سره شو او دې زنانه ته وایي واوړه ما خدای ومنه نعوذ بالله من ذلک. فرعون ورته وایي نه. یو لور یې وله راواخیست او په دې تیلو کې وله واچول. ګران کار دی، ډېر ګران دی. دوی لوریانې وې، یو یې زوی دی د دې ښځې. دویمه لور یې وله واخیست هغه یې وله په تیلو کې واچوه، تیکې تیکې شو. د غېږې بچی و د فرعون هغه کسان هغه وله راغله او هغه زوی د غېږې نه ترې راوچت او دغه ټایم کې علما فرمایي حدیث شریف کې راځي عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي وی دغه ماشوم وی د مور تیل اودو د دې زنانه وی کله چې راوچت کړه وی دغه مور سترګې تورې شوې. تورې مطلب د زړه غوښې ترې بېلې شوې او دغه ماشوم چې کله دې تیلو ته ورچاو نو دې ماشوم خبرې وکړې. څلورو ماشومانو په ماشومتوب کې خبرې کړي یو دا ماشوم.
دا ورته وایي مورې زړه ټینګ کا د دنیا هېڅ عذاب نه دی پام کوه چې د فرعون په خدایه ونه منې دا عذاب به تیر شو د آخرت عذاب ډېر سخت دی هغه ماشوم یې د مور ته سترګو وړاندې هغه تیلو ته غم ور واچو دا یې ور واچو مور خو بیا لا په زړه ترپه کې شوه مشات ورته وایي رضی الله تعالی عنها چې ای فرعونه صرف یو سوال درته کوم یو سوال مې ومنه وی وایه وی څه سوال دی وی سوال مې دا دی چې زما د دې بچو او زما دغه هډوکي بیا راغونډ کا په یو ځای کې مونږ دفن کا په ځمکه کې جدا جدا مو لړه نه کړي فرعون ورته وایي دا دې ښه خبره وکړه دا به دې ومنم ځکه زما د کور کې د لور ډېر خدمت دی کړی نو دا یې ور واچوله و هغه هډوکي بیا راغونډ کا او بیا په یو ځای کې دفن کا جبرائیل علیه السلام ورته عرض کړي د الله پیغمبره دا خوشبو د هغه زنانو د هغو بچو ده داسې خوشبو په دنیا کې داسې یو عمل به داسې وکړو مونږ او تاسو الله دې نصیب چې زما او ستا پې د جنت ټکټ میلاویږي الله پاک دې زموږ او تاسو نصیب دعا وکړي الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين یا الله سمو اورې سمو ویلې یا الله پې عمل کولو توفیق راکړي یا الله زموږ ټول ګناهونه معاف کړي یا الله زموږ ټولې بیمارۍ ختمې کړي یا الله چې څومره مسلمانانو دنیا په کم ګوټ کې دي څوک وفات شوي دي الله قبرونه د نور نه ډکړي یا الله د جنت باغچې وله وګرځې یا الله څوک بیماران دي بیمارۍ نه کامله شفا عاجله ټولو مسلمانانو ته ورکړي یو زنانه د بیماره د اپریشن هم کړی دی د سر هغې ته هم دعا وکړي چې الله پاک روغ صحت کامله عاجله ورکړي او زموږ د مؤذن بابا ته دعا وکړي چې الله پاک روغ صحت ورکړي غریب بیمار دی د سا مسئله ده یا الله روغ صحت کامله عاجله د خپل عبادات د اذان دپاره یا الله روغ صحت ورکړي یا الله څومره کسان بیماران دي ټولو ته صحت کامله عاجله ورکړي او یا الله زموږ بیماری یا الله په شفا بدل کړي یا الله غمونه مو په خوشحالۍ بدل کړي او یا الله نبی علیه الصلاة والسلام سره په حقیقت کې مینه پیدا کړي او یا الله څوک قرضدار وي قرض نه اخلاص کړي یا الله چا کاروبار نشته کاروبار کې یا الله کاروبار ولا غیب خزانو نه ورکړي کاروبار شته یا الله غیبي خزانو نه په خزانه کولو کې او یا الله حرمین شریفین ته موږ مسلمانان ټول بار بار بوزي یا الله نبی علیه الصلاة والسلام چې څومره خیر دعاګانې غوښتې دي دې کې مو یې څه وکړي کم نه امن غوښتې نو په امن کې وساتي وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله یا ذا الجلال والاکرام وصلی الله علی النبی